بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مخکې پر فتح الباري باندې مختصر کلام وسنون پر عمدة القاري شرح صحیح البخاري باندې مختصر کلام، او دا دواړه دومره مشهور او مقبول شروح دي چې د دغه فن سره د چا څه نه څه تعلق یا مطالعه پکې غواړي نو دغه دوی شرح به خامخا ورسره. او بیا د عمدة القاري مطالعه بیا ځکه مهمه ده، ځکه اهمیت ډېر لري چې ورته ضرورت یې په فتح الباري کې کم اعتراضات اشکالات پر حنفیو باندې سوي دي، مذهب حنفي باندې، د هغوی د جواباتو دپاره بیا د عمدة القاري مطالعه ډېره مفیده ده او د عمدة القاري مطالعه کول پکار دي. عمدة القاري یا که بل کتاب داسې بعضې وخت یو کتاب دی چې د بعضې ملګرو ورته توجه نه وي، د دا فن سره تعلق نه وي، مطالعه سوی نه وي، کتل سوی نه وي، نو هغه ته توجه نه وي، د هغه پر ځای باندې 50 کتب نور پراته وي چې کوم وخت د علماو دا کتاب کوم ستاینه کړي هغه په کتاب کې ولیدل سي یا واورېدل سي، یا د مصنف چې کومه ترجمه یې علماو چې په کوم شان ذکر کړي او په علماو کې چې هغه کتاب شرح څومره مقبوله وي، بیا چې هغه واورېدل سي د کتابو طرف ته بیا شوق پیدا سي چې مطلب دا کتاب مطالعه کړی وای، دا کتاب رانیولی وای او دا کتاب کتل غواړي. ځکه بعضې کتب داسې دي چې د هغوی تقریبا بدیل نه وي، 50 کتب د نوري، خو بعضې کتب دا رقم وي چې د هغه یو کتاب ځای نه نیسي. عمدة القاري دا د علامه بدر الدین عیني رحمه الله تصنیف دی، مختصره ترجمه یې ذکر کوو. د علامه بدر الدین عیني رحمه الله په ترجمه کې علما لیکي هو الامام العلامة الكبير الحافظ البارع بلا نكير شيخ حفاظ عصره الفقيه الناقد الورع المعمر عالم البلاد المصرية قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد كنيتي أبو السناء أو أبو محمد دي لقب بدر الدين دي أو دا عيني نسبة منصوب على كتر نسبة على كتر عين تابع مخفف عيني. پس تاریخ پیدایش 922 او علامه عیني رحمه الله د 93 کلونو په عمر کې په سنه 855 هجري کې په جامع وفات شو، په جامع ازهر کې نماز جنازه وسو او په خپل مدرسه کې مدفون دی. بیا چې شارح بخاري علامه قسطلاني رحمه الله په 923 هجري کې وفات شو، نو د هغه مزارم د علامه عیني رحمه الله وڅنګ د علامه سخاوي، علامه قاسم ابن قطلبغا او علامه ابن الحمام رحمهم الله تعالی شیخ و علامه عیني رحمه الله. د حافظ ابن حجر رحمه الله هم عصره و، د حافظ ابن حجر رحمه الله وفات په 852 کې او د علامه عیني رحمه الله وفات په 855 کې وسو. یعنی د حافظ ابن حجر رحمه الله د وفات څخه 3 کلونه بعد بیا علامه عیني رحمه الله وفات شو. د حافظ ابن حجر رحمه الله د استادانو څخه دی. حافظ ابن حجر رحمه الله د علامه عیني څخه د صحیح مسلم 2 او د مسند یو حدیث اوریدلی و. علامه ابن حجر رحمه الله په 3مه طبقه د اساتذو په تذکره کې د علامه عیني رحمه الله ذکر کړی. په عمر کې تر حافظ ابن حجر رحمه الله 12 کلونه مشر و. علامه عیني رحمه الله خپل مدرسه هم درلود، هغه مدرسه اوس په مسجد بدله سوې ده. او علامه عیني رحمه الله پر د قضا پر عهده باندې 2 وار راغلی دي، یعنی قاضي القضات و. اول وار تر 4 کلونو پورې، دوم وار تر 9 کلونو پورې تقریبا، او بیا دا رقم نور او دی نور ذمہواری هم. علامه سخاوي رحمه الله فرمایي د علامه بدر الدین عیني رحمه الله په باره وكان اماما عالما علامه عارفا بالتسريب والعربيه وغيرها حافظا للتاريخ واللغه كثير الاستعمال لها ومشاركا في الفنون. ابو المعالي الحسيني رحمه الله فرمایي وهو الامام العالم العلامه الحافظ المتقن. او بیا فرمایي وبالجمله كان رحمه الله من مشاهير عصره علما وزهدا وورعا وله يد الطولى في الفقه والحديث وقد اسف المسلمون على فقده. د علامه عیني رحمه الله تصانیف ډیر مشهور تصانیف او په ډیرو جلدونو کې بعضې تصانیف چې پر هغه تصانیفو باندې بیا موږ مخته ان شاء الله تعالی کلام کوو. د علامه عیني رحمه الله په باره کې یوه دا خبره چې ایا عمدة القاري د فتح الباري څخه ماخوذ ده که نه ده ماخوذ، دا بیله موضوع ده چې د عمدة القاري په مقدمه کې هم دا خبره او د علامه عیني رحمه الله ترجمه چې ذکر کیږي یا د حافظ ابن حجر رحمه الله په ترجمه کې چې کوم کتابونه لیکل سوي دي د فتح الباري په باره کې، نو په هغه کې هم دا خبره دا موضوع دپاره بیا د شیخ صالح یوسف کتاب دی چې د علامه عیني رحمه الله تفصیلي ترجمه، د علامه عیني رحمه الله مصنفات شیوخ
او شاګردان د ټول پکې ذکر دي او پر دغه موضوع باندې بحث کړي. د علامه سخاوي رحمه الله ضوء اللامع کتل پکار دی چې د علامه عیني رحمه الله ترجمه ده پکې، او دا رقم د استاد سید احمد المدخل الى فتح الباری دا کتاب کتل پکار دی چې هغه دغه موضوع چلل، او د عمدة القاری مقدمه چې علامه محمد زید الکوثری رحمه الله د علامه عیني رحمه الله ترجمه کوي، او دغه ترجمه بیا په د علامه محمد زید الکوثری رحمه الله په دا اوس نوي چاپو کتابو کې ورسره چاپیږي. او شیخ عبدالرحمن بصیري یو کتاب لیکلی دی، تقریبا هغه اعتراضات او جوابات پکې لیکل شوي دي چې د عیني د علامه عیني رحمه الله اعتراضات او جوابات. نوم یې دی مبتکرات اللآلی والدرر فی المحاکمة بین العیني وابن حجر. دا کتاب شایع شوی هم دی، په یوه جلد کې دی 343 محاکمات ذکر کړي. او د علامه ابن حجر رحمه الله د ترجمې دپاره خو ډېر کتابونه ولیکل شو، لکه د علامه سخاوي رحمه الله الجواهر والدرر، الجمان والدرر في ترجمة ابن حجر د عبدالله ابن زین الدین الدمشقي، او په معاصر علماو کې د دکتور شاکر محمود عبدالمنعم کتاب ابن حجر وموارده في الإصابة. او د علامه عیني رحمه الله د ترجمې دپاره بیا دغه د شیخ صالح یوسف کتاب، او دا رقم ضوء اللامع، او د عمدة القاری مقدمه. حافظ ابن حجر رحمه الله چې دغه فتح الباری حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي وشرح الحافظ رضی الله عنه مقدم على شرح العیني. دا مقدمه ده پر دغه باندې، پر فتح عمدة القاری باندې. نو دا عمدة القاری چې فتح الباری چې د عمدة القاری څخه مخکې حافظ ابن حجر رحمه الله شروع کړ، د برهان ابن خضر په واسطه سره علامه عیني رحمه الله دغه مسوده د فتح الباری مطالعه کړ، او بیا یې په خپله شرح کې پر حافظ ابن حجر رحمه الله نقد وکړي، تعقبات و اعتراضات. او بیا حافظ ابن حجر رحمه الله په جواب کې یو کتاب انتقاض الاعتراض چې حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي په خپله دور کې وایي د دغه کتاب مسوده معول ده په پلان مکتبه کې. نو دغه انتقاض الاعتراض چې نن سبا چاپ شوی دی په 2 جلدونو کې شایع شوی دی د مکتبة الرشد څخه چې اصلي سایل لیکل شوی ده. دغه کتاب حافظ ابن حجر رحمه الله ولیکي. د علامه عیني رحمه الله دا شرح عمدة القاری په 25 جلدونو کې د بیروت په طبعه کې مسته او د مکتبه رشیدیه په طبعه کې مسته. زموږ مخته چې کومه شرح د عمدة القاری دا نو هغه د مکتبه رشیدیه طبعه د 2 علماو تحقیق ورباندې کړی دی، په 14 صفحاتو کې د علامه عیني رحمه الله ترجمه او تالیفات او غیره ذکر کړي. بیا ورسره د علامه عیني رحمه الله مقدمه ده چې په 15 صفحاتو کې مفید ابحاث پکې شته. د فتح الباری او ځانته خصوصیات د عمدة القاری ځانته خصوصیات په دا باره کې موږ صرف دومره ووایو لکه د حضرت شاه صاحب رحمه الله چې کوم په فیض الباری کې حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي د عمدة القاری په باره کې واما شرح العیني فاحسن هذه الالفاظ شرحا واتمها تفسيرا واكثرها لنقول الكبار جمعا لكنه منتشر ليس في اتساق النظم كالحافظ رضي الله تعالى عنه. وسمعت من حضرة الشيخ رضي الله تعالى عنه هذا في الأجزاء الأول منه ولعله قال رحمه الله إلى الثالث أو الرابع. او بل ځای بیا حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي فیض الباری کې وهناك شروح اخر كلها كالعيال لهذين الشرحين. دغه دوی شرح ډیر لوی مقام لري د حدیث په شروح کې. او بیا د عمدة القاری چې ځانته خصوصیات لکه د حدیث پر متن نقل کول، د روات او انساب وضاحت کول، د راوي مختصر حالات ذکر کول، او دا رقم لغات اعراب معانی بیان بدیع د هغوی وضاحت کول، او ورسره د حدیث څخه د مسایلو استنباط کول، د مکرر احادیثو نشاندهي کول، د حدیث تخریج کول، د آیاتونو په تفسیر کې د معتبر اهل علم څخه تفسیر، او د هر باب د بل باب سره مناسبت ذکر کول، کوم اشکالات چې د فتح الباری د طرف څخه د هغوی جوابات د هغه اشکالاتو، او ائمه د مذاهبو د هغوی دلایل تفصیلا ذکر کول، پر حنفیو باندې چې د حافظ صاحب رحمه الله طرف څخه کوم اشکالات د هغوی جوابات، او بل د حنفي مکتبه فکر صحیح نهج مطابق ترجمانی کول، او په فقه حنفي کې مبتدع به اقوال نشاندهي کول. داسې نور خصوصیات لري، خاص کر په دغه اولنیو جلدونو کې بیا چې کوم تفصیل کوي علامه عیني رحمه الله. علامه محمد زید الکوثری رحمه الله فرمایي چې د ضخامت په لحاظ باندې یو ثلث
تقریبا دا پر فتح الباري باندې زیاته ده. علما لیکي که چیرې دا په د عمدة القاري کې داسې مباحث دي چې دا د نورو شروحات څخه انسان مستغني کوي. که د فتح الباري مقدمه نه ولای نو دا به پر عمدة القاري باندې بالا وي دا شرح. به هر حال دا شرح چې ده که چیرې علما لیکي وایي که د دې لیکنه چې د مطلب په غټو الفاظو باندې سوي دا په واړه الفاظو باندې سوي د کوچني الفاظو باندې لیکنه په خط په لحاظ باندې نو دا به په 15 جلدونو کې ولای. منل سوي شرح د مشهور او مقبول علماو په نسبت باندې دا ډېر لوی مقام لري او مقبوله شرح ده چې په مطالعه کې د علامه عیني رحمه الله عمدة القاري. ان شاء الله تعالی بیا پر نور شروح باندې کلام کوو او ورسره د تراجمو چې کوم کتابونه دي د طبقاتو کوم کتابونه دي د محدثینو په 3 جلد کې هم کتاب شته په 1 جلد کې هم شته په 2 جلد کې هم کتاب شته هغه به هم ذکر کوو.